چې دا به همیشه لپاره دار کفر نه جوړیږي. لا تعود دار کفرین معنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول دا. باب ما جاء في الساعه التي يستحب فيها القتال. جنگ په کوم وخت کې مستحب دی چې تا ته وختي، نو یو خو جنگ وخت نه غواړي، ته به ګوري چې کوم وخت کې مفید دی، خو که وختونه ټول او ته پکې مستحب وخت ګوري، غوره وخت ګوري، نو هغه وخت څه دی؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن النعمان بن مقرن قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا طلع الفجر سبا براوخت نو امسك حتى تطلع الشمس فاذا طلعت کله چې بنور راوخت نو قاتل جنگ باندې به ابتدا وکړه. فاذا انتصف النهار نیمه ورځ پوری بشي شو نو بیا به امسك جنگ نه براروست شو غرمه کې حتی تزول الشمس تر دې پوری چې نور بزایل شو. فاذا زالت الشمس قاتل حتى العصر تر دې په حتی العصر تر مازیګر پورې، ثم امسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل. قال وكان يقال عند ذلك زوال د نور چې به وشو نو دغه وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ السلام به د جنگ نه بندېدو چې کله به استوا وشو په اسمان کې تر زواله پوری، نو داسې به بیا د صحابه او د طرف نه ویل کېدل چې دغه زوال وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه جنگ شروع کوي او د دې نه مخکې بندوي چې تهیج رياح النصر، په دغه وخت کې رالوزي بادونه د نصر او د امداد. ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم، او دغه وختونو کې چې به ماسپښین مونځ وشي بیا مازدیګر کې به بند شو، مسلمانانو به د خپل لښکرو دپاره سوالونه د فتح کوله، نو ځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت نه وروسته شروع کوله چې زوال د نور وشي. قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن باسناد اوصل من هذا. ذکر دا سند چې دی دا مذکور اسناد دا خو منقطع دی، او کم چې دلته وقد روي باسناد موصول ليس فيه انقطاع چې کم نعمان بن مقرن نقل کړی دی. ذکا وقتاده دی روایت کې قتاده نقل کړي د نعمان ابن مقرن او نعمان قتاده د نعمان ابن مقرن سمع نه ثابت شوی، ځکه نعمان ابن مقرن په خلافت د عمر رضی الله عنه کې وفات شو. حدثنا ابو عمران الجوني عن القمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار ان عمر بن الخطاب بعث النعمان بن مقرن الى الهرمزان باقي کی فذكر الحديث بطوله. فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا لم يقاتل اول النهار به جنگ شروع نکنه به صبر کو تر دې پوری چې د ماسپښین مونځ جایز شي حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. قال ابو عيسى حديث حسن باب ما جاء في الطيره بدفالين ول چیرې دا وخت نه او دا وخت کې پلانې شي مولید نو موږ په فتح ونکو پلانې کارم ولید دې ته وي بدفالي. دا فعل حسن چې دی دا فعل نیکپالي دا مستحب عمل دی، ځکه دی کې د سړي حسن ځوان راځي په الله باندې چې زه وایم چې یاره دا ډېر بزرګ سړی دی، دا مې ولید دا حزب الله امید دی دا کار به مې الله وکړي، نو دې کې حسن ظن راغی په الله باندې. او هر هغه عمل چې حسن ظن سبب ګرځي هغه جایز دی، بلکې هغه اولای نو دا یو مستحب کار دی. فعل یو بدفعلي ده چې هغې کې سوء ظن راځي، یاره دا کار مې اوس نه کېږي ځکه دا بد شکل انسان مې ولید، دا سپېره مې ولید، دا خر مې ولید، دا فلان مې ولید، نو دا بدفعلي نیول رسول الله صلی الله علیه وسلم دا شرک دی. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الطیرة من الشرك. دا بدفعلي نیول چې دی دا شرک دی. دا د دوی اعتقادو چې دا بدفعلي نیول دا کې ګنې د دوی د پاره نفع ده او یا د دوی نه ضرر دفع کیږي، نو دوی به دغه موجب باندې عمل کوو، نو دا داسې وو لکه د الله سره چې په خپلو کارونو کې شریک پیدا کړي. وما منا ولكن الله يذهبه بالتوکل.
د دې معنا سره وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل معنا دا د چې ما منا احد الا من يخطر له من جهه التيره شيئا په مونږ کې داسې څوک نو چې هغه د پاره په تیاره په زړه کې نه راتله ځکه مونږه قریب العهد الى الجاهلیه او جاهلیت کې تیاره چې دا یو مشهور رواج تیاره بدفعلی نیول نو اوس به مونږ ته چې به ماغه سي د جاهلیت په عقیده باندې یو شی مخامخ راغی خر او الله وملی د کنه خراب سترګم په چا لګی دي نو هر یو په زړه کې بدا تیرېدل خو مونږ بداسي وو چې مونږ به بندیدلو نه زړه کې خو بم تیر شو چې دا کار خو سپیره والی تر لاړ نشي مونږ به ویل زمړه نتوکل علی الله دا څه شي کولی شي نو رانه بوبتله دغه وهم مذکور په چا سره بلاړه په توکل سره مونږ به توکل وکړو دا مسند احمد کې عبد الله ابن عمر نه مرفوعا دا روایت را نقل شوی دی چې من ردته الطیره من حاجتین دی تویری چې د خپل حاجت نه دفع کړلی چې نظما ځکه چې دا کار ولید چې سپیره دی نو فقد اشرک وکفاره ذلك ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك دا هو یو خپل عمل شروع کا قال ابو عيسى وفي الباب عن ابي هريره تدري صحابونا دا روایات په باب کې راغلي دي وبه حدثنا عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة واحب الفعل نیک فعلی خوکوما قالوا یا رسول الله وما الفعل قال الكلمه الطيبه خیسته خبره دی او اوریدل خیسته شی دی ولید نو ته وی چې را کار دی امید به میوشي نو دی کې حسن ظن دی په الله باندې ان النبي صلی الله علیه وسلم كان يعجبه اذا خرج لحاجه اي يسمع رسول الله به خوشاله دی چې یو ضرورت د پاره جنگ د پاره jihad د پاره ووته نو وا به اوریدل خبره چې یا راشد یا نجیح د دې کلمو باندې رسول الله صلى الله عليه وسلم سكولا فعل بالفعل قال ابو عيسى حديث حسن غريب باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال نبي عليه السلام وصیت کو امیرانو ته مجاهدینو ته